وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سورة بني إسرائيل پنځلسمه سپارہ باغی کے آیت مبارکہ 76 نمبر آیت تے او د دې ځای نه درېیمه حصه د سورت شروع کیږي. مخکې دوه حصې ذکر شوې. اول حصه د اول آیت نه واله در اته پنځوستم پورې. په هغې آیت مبارکه کې د توحید نه انکار کول هغه عذاب سبب و. دویم حصه کې هغه ټوقې کول د آیاتونو او د معجزاتو د انکار کول هغه سبب د عذاب ذکر کېدل ول. دریمه حصه د 76 نه واله در سلم آیت پورې حصه ده. په دې آیاتونو کې دغه خبره ذکر کوي چې څوک د الله رسول یعنی کم خلق چې انبیا د خپل کلونه د دین وباسي نو په هغوی باندې عذاب برازي. یا حق برس علما نیکان صالحان اتقیا صلحا د خپل کلونه وباسي په هغوی باندې به عذاب په دنیا کې راځي. علما ذکر کوي یا د آیات مبارکه بیان القرآن کی ذکر کرلی تانوی بابا رحمه الله چې مکی والا د نبی علیہ السلام خلاف مشوره وکړه او وی چې دا نبی علیہ السلام د کلی نه وباسو. په دارالندوه کې مشوره کړې وه چې یا یې قید کو یا یې جلاوطن کو او یا یې قتل کو. یا چې دویم آیت مبارکه د دې چې آیت مدنی شي مدینه منوره کې یهودو مشوره سوچ وکړو نبی علیہ السلام ته د وتلو دپاره بانه جوړه کړه. وی که ته وایې زه پیغمبر یم تا شام ته ولې هجرت نه کو؟ ته شام ته ولې نه تلې؟ مسجد اقصی ته ولې نه تلې؟ ځکه د انبیاو مسکن د انبیاو ځای خو هغه و. بعضې وایي چې کله نبی علیہ السلام ته روایتو کې راځي چې دا وویلی شول نبی علیہ السلام پاڅېدو وی الله جل شانه د آیاتونو نزول وکړو وإذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا. په دغه وخت کې به حصار نشي ستا نه وروسته دا خلق مګر لږ وخو. لکه څنګه چې فرعون موسی علیہ السلام د هغه مقابله کول او هغه یې نه پرېښودو. لږه شپه موسی علیہ السلام تیره کړه روان شول نو دوی هم بیا سحر خبر شول نو روان شول الله غرق کړل. چې کله څنګه نمروز د ابراهیم علیہ السلام د وتلو کوشش کړی نو الله جل شانه په معمولي غوندې کې سیز د ماشي په شان هغه مسلط کو او هغه پې ختم کړل. دغه شان دی قوم د شعیب علیہ السلام چې کله هغوی شعیب علیہ السلام د وتو کوشش کو الله جل شانه په هغوی باندې زلزله راوسته. دغه شانتی د لوط علیہ السلام باره کې راځي وی چې کله لوط علیہ السلام ته د خلکو وی ته ځان ته پاک دامنه داوې وی الله جل شانه حکم وکړو جبریل امین ته چې لاړ شه زما دا پاک پیغمبر دا دې لرکه او په دوی باندې د کاڼو عذاب راووروه. د دې وجې نه علما ذکر کوي چې دا نیکان خلق د کلو نه وښکل
تکلیف ورته ورکول دا د انسان د پاره سبب د عذاب ګرځي. علماو ذکر کړي د مولانا رومي رحمه الله بارکي وی چې کله هغه د خپل کلی نه ویستی شو په دغه روم کې بیا د وسه پورې وي الله جل شانو داسې غونډې عالم نه دی پیدا کړی. دغه شانتي د امام ابو حنیفه رحمه الله مبارک راضي وی چې کله بادشاہي وخت انصاف نه کو او هغه راغی د بادشاہ خلاف خبره شروع کړه چې انصاف نشته جیل دی واچو او بس د جیل په دوران کې ول زهر ورکړل چې دوباره راونوځي او بیا چرته خلکو ته حقیقت ښکار نشي. دغه شانتي د خلیل احمد د نحوی امام د دغه بارک راضي وی بادشاہ ورته وی چې راځه زما سره کینا وی هغه ورته وی که زه ګرم ډوډۍ ستا سره وخورم زما چې کم کار دی زمانه او پاتې شي. وی خپله سره ډوډۍ یې راواغسته او په خېټه پورې ونیوه او وی چې ستا د ګرمې ډوډۍ ته زه تیار نه یم. دغه شانتي زموږ علما استادانو به ذکر کول. امام بخاری رحمه الله د سمرقند بخارا الله جل شانه هغه له یو لوی علم ورکړو او علما ذکر کوي چې کله د 11 کالو هغه د 3.5 لکه احادیث په یادو باندې یاد ول چې کله خلکو د کلی نه ویستو او ویستلې شروع کړل ویلاسې اسمان د چوت کړل وی چې الله نور می ژوند په دنیا کې نه لري په کار مرګ راولي. وی شاګردانو را منډې کړې لاسونه ولخته کول په خولې ول لاس خودو خو چې بس اندازې اغسته وی الله پاک د خپل روح اغسته او علما ذکر کوي داغه په سوانح او باغې کې شاګردانی وی چې کله من قبر کنو وی د قبر هر ذره نه خوشبو راتله وی ټول شاګردان هغه ډیر بیا په سوچ او فکر کې دي خلکو خاور نه پرې خو د هر سړي تختول لري کولای وی الله ته بجړا شو ټول شپې جړا وکړه الله وی دا ظاهري خوشبو ختمه کی ظاهري خوشبو لري کی زکه مونږ ته د پن کېدو موقع نه ملاويږي مونږ کوم او خاور زی وی الله جل شانه د ټول شپې په جړا باندې طالب العلمانو هغه ظاهري خوشبو ختم کړه او هغه دفن کو. دلته ذکر کوي او دغه شانتي په عربو کې مشرکانو کې 3 ډلې وي بنو قینقاع او بنو نذیر بنو قریظه. د هجرت په 2م کال باندې بنو قینقاع هغه وستل شول وای شړل خیبر ته په 4م کال باندې بنو نذیر وشړل بیا په 5م کال باندې بنو قریظه حلال او داکړل لري کړل. بیا چې کله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور راغی نو هغه دوی وستل د خیبر د زمکینا نو دوی عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی امیر المؤمنین تا د علم نشتا چې مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کورونه راګړو دا آبادی راګړی وا. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی ما د خپل حبیب د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې نه دی رکړي ما د هم دا خبره یاد ده چې تاسو ته ویلو چې تاسو به د پنیمه شپه کې وتلی کېږئ او پنیمه شپه کې بیا تاسو لرې کوي. او عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا ووي چې کم سامان دلته دی که نه شوړی د هغې نغدې پیسې والی خو بس ځای خالي کوئ او د دې ځای نه وځئ. نو په دې آیت مبارکه کې دغه خبره ذکر کوي وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ یقینا دوی غواړي چلونه جوړوي تا ته من الارض په دې ځمکه د مکه کې لیخرجوک منها د پاره دی چې وباسي تا لره د دینه د دې ځمکې نه وإذا لا یلبسونک او په دغه وخت کې به حصار نشي ستا نه وروستو الا قلیلا مگر لږ وخت چې کله دوی نبی علیه الصلاة والسلام ویستو
الله جل شانه یو نیم کال وروسته دوی بدر ته راوویستل او یا کسان پکې الله مردار کړل او یا یې قیدیان کړل سنت من قد ارسلنا قبلک په دې کې اوس تاکید ذکر کوي یعنی الله جل شانه وای زما طریقه دا ده مخکې به هم انبیا لیږلي دي او چې کومو خلکو دغه انبیاو د حق پرستو د هغوی مخالفت کړی دی او ویستلی دي نو دا زما طریقه ده چې ما بیا به خلکو باندې عذاب را لیږلی دی چې زما نیکان بندگان اولیاء اتقیا صلحای نه دي پرېښودي نو ما هم بیا په دغه کلي باندې دا خلک نه دي پرېښودي او بیا هم ما دا خلک لر کړي دي او حدیث کې راځي چې الله جل شانه د انبیاء نیکان اتقیا صلحا د دې په وجه باندې د دنیا آباد ده لکه حدیث کې راځي چې د طالب العلمانو ته په هوا کې دا پرندې په ځمکه دا چرین میږي په دریاب کې دغه سیزونه په هوا کې په ځنګلو کې وجه دا ده که ظلم زیاتې شروع شي او دغه ظلم زیاتی په وجه باندې به دغه د هوا سیزونه هم هلاک شي د ځمکې سیزونه به هم هلاک شي او د ځنګل او د دریاب سیزونه به هم هلاک شي د دې وجې نه هغوی د دغه خلکو دپاره دعاګانې کوي او چې الله جل شانه دغه خلق په ځمکه موجود وي الله جل شانه دغه خلقو د تکلیف نه ورکوي نو په دې آیت مبارکه کې دغه خبره ذکر کوي سنت من قد ارسلنا پشان د طریقې زما د هغه چا سره قد ارسلنا چې لیکلي دي مونږه قبل کا ستانه مخکې مر رسولنا د رسولانو زمونږه ولا تجد لسنتنا تحویلا او بیا به نه مومي ته زمونږ طریقې لره بدلیدل یعنی بیا زمونږ په طریقه کې نه کمی او نه بدلیدل راځي بس چا ویستې د خپل کلونه الله جل شانه وی ما غیل عذاب ورکړی دی او بیا زما په طریقه کې تبدیلی او کمی نه راځي الله دې موږ او تاسو له عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه